په دغه مسالې شه د دورانی صاحب یک قسم کردار نشته چې د باندې خبره په تو حق ته یې ټیم یې دغه خبرې نه سلیکټ کړی په یک ټیم خو د څه نه وکړه دغه هر قسم علم سره دا مزه نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم ذوالحجې آخري ورځ روانه دي څه ورځې بعد بلکې آفتاب شپوتې روی د په ګڼ ورځې دي په موقع باندې مولانا سید فیض احمد شاه صاحب سره موجود دی هغه پښتنه کوي چې میژ رېژا او هغه بعد کامید اس سترید میرا نو کامید هم متنازع شو چا عید کړه او چا نو کړه دوه دل د عید چې کیم راوند دغه ته دای سوې دغه د 13 دله خبره کړې و چې کیمه خلک چې د رېژا متکړی و په عید په هغه باندې هغه خلک باندې 61 رېژا ووشته نو اس دنه پښتنه کوي چې دوه دل خو د عید سره په یو ځای شو ستریدو د ټول باندې دا نو هغه چې کیمه 61 رېژا خبره د کړی و هغه خلک لري پرې سو حکم دا مولانا صاحب سو ویغه خلک ته چې چا عید کړه بسم الله الرحمن الرحیم پښتې شه متل دا ته چې شاورر د تو کیم زوی سیدا یقینا هغه ویډیو چا د سه په یغه سره نه دوه کتلی تفصیل سره افغانی په ویډیو شه میر ارس تفصیلی بیان کړي هغه د 61 رېژه مطلب مقصد مفهوم داو چې کیم کا سنتا دا پتا وا چې په پلونی کلی شهید دا و دی قصدن آمدن ورغل او رېژه مو تکړه هغه باندې 61 تی او نسی او په دغه شه کفاران شتره راوي نه سي د سخت حکم ده چې قصدن آمدن دی د عید کلی ته تللی دی وازو یې رژیمو ته کړی دی و هغه خل چې د دې عید و د رژې په کلی ورغلی او د رژې به حرمت یې کړی دو په شریعت شه دغه مطلب د جزا او سزا وزخت دی ایس نن ز د سپیشل د کاکیو د نیراړ کوم نه د خوش کوم چې په اخ قومیت باندې چیک شي چې پاکیم قومیت مې د دې اعلان کړهو یا فرق په کومه شه ده یا فرق په علما شه ده یا د شپږمیه د جنبدار یې دو ویلې په باندې شه دوا یکم شوال دی یو د هغه خلک چې ککیت ک نیراړه عید ک د هغه یکم شوالو د سیټي خلک دوه مورث هغه دوه مورث یکم شوالو نن یکم ذوالحجې واشوا آیا په ورځ شه فرق روغای په شپې شه فرق روغای په غنټه شه فرق روغای په شپږمې شه فرق روغای کپو علما شه فرق روغای کپو شهدا شه فرق روغای دغه فرق یې ستلې دی پورا زه د نیراړ کوم او په ککی کوم باندې ځاخ کوم چې یا د خپلې د نرمخ شي کې و اورېده چې هغه دوامه په څه سبب د شي چې هغه تاسو کې امید کړه دا کچېره نو نرمخ شي کوي د بدوین چې د ککی مليونه او د ککی ول شهدایا او د نړۍ ول شهدایا دا مې په جوړ باندې مبني وي او کوي چې په سچ دي بیا نن مطلب دا چې کښنی د علما په منشه او د تفرقات درې کیه کچېره درې نشلا کمی دوه بیا په دوه حصے اوسترین دی یو دا اچھا مولانا صاحب کوګوري مليون ټول د سیاست باندې وخت دي هغه دین ما سیاست ته لوړ نن مې بیا وربدل ته په دغه مخه ویډیو وکړل چې مفتی صاحب نه بیا درا سره چک آیا د شې سمره پر حقیقت او په قیمت طریقه مې درادونه چک څنګه مونږ خلاص ک اول خو زه په دغه مسلې شه سپیشل دی دورانی د کیر د دورانی د ملګری د دورانی د خلک د شکریا ادا کوم زه اکثر علما ته ورغلای به ویغه مطلب دا چې د خشیته سیاسي روخ ورکونه دا سیاسي روخ نه دا مذهبي روخ ته د مودا علماء کرام چاته ورغلي دي او د مفتی عبدالغنی خلاف استعمال شوی دی لکه په دغه مسالې شه د دورانی صاحب یک قسم کردار نشته کا کردار دا د میز د علماء کرام ده چې هغه ته د ډیسټریکټ خطیب په دغه هده باندې صحیح نشلید دغه وجه نه مطلب چې دی چاته ریکوست کړه دا و مفتی عبدالغنی معطل ک نه ډیسمیس تا صرف سسپینڈ تھا دیکھے سسپینڈ خلاف میز د سہیل قریشی ایڈوکیٹ پر قیادت سے جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ یہ پیٹیشن دیر کہ د ایک پیٹیشن داغا ثمرات روغل چې د مفتی عبدالغنی مفتی عبدالحدی 6 months چې کیم په فیکس په باندې ډیلی ویجز باندې د کیم اپاینټمنٹ وی
هغه ختم شل و مطلب دا چې مفتی عبدالغنی په خپل منصب باندې برقرار شه مش کوم ته هم برکي ورکوي خو دغې نه بعد هغه علما ته مې وي چې دا وړل روړل پرېږدی مفتی عبدالغنی شخصیت چې هغه غیر متنازع ده صرف و صرف د ډسټریکټ خطیب د خطابت عهده او سره کښل یې لیده شي دغه هر قسم عالم سره مطلب دا چې دا عهده مزه نه کوي چې مفتی عبدالغنی زوی ته ورسېږي که بیا مطلب دا چې ډسټریکټ خطیب القاب سره موصوف کیا. اچھا مولانا صاحب مش کو ګوري همیشه ترې باندې په مطلب شه پر چڑھ کر حصہ وخله نن سبا د بجلی ډېر بورا حال د علما بالکل داسې خاموش دي راک نه کوي لکه به هیڅ منه دغه باندې سره دی څه قسم تعلق نه سبا د علماء کرام ته ډېر موته په معززه طریقه سره وخله یقینا چې څرنګه مطلب دا چې مهنګایي د پورا نېره مطلب چې مسله مسایل وي دغه د پورا میز محراب ممبر نوازو کې جنن و چوک بدرتا جلوس کوي به په دغه بیس باندې نن مطلب دا چې که صوبې شمیز وګوري بیا میز د علماء کرام دغه معززین مطلب دا چې حکومت ته و هر قسم په ابدا شی لو سره سيږي لکه دا لوشي راسېږي چې نن دا د یک کلاس وري ته به چې ترال ته ولږي و مطلب دا چې دغه شی یو ماستر وی مطلب دا چې بل ضلع بدر یکی به دا واب د مرغټه مسله نه دو ماشاءالله وفاق شاه حکومت ته میز د علماء کرام ده او په صوبې شاده میز د علماء کرام ده د علماء کرام نه دا خوش کوم چې سرنګ مطلب دا چې د یو امام او د مقتدی حقوق وي داسې دغه مقتدیونه په د علما حق ته چې دغه خپل مشرونه ته وایي چې یاره مطلب ده چې په کیر شي تیرسار یې دي وړو دي زنانه دي هیډز یوت ته لږ کې دغه مشرونه ته تاسو ریکویسټ وکړئ ځکه چې دی په ایزي طریقه سره خپل مشرونه ته راسېږي که سپیکر صاحب ده که دورانی صاحب ده که مثال وزیر اعلی صاحب ده نگران سیټ اپ ته ومیږ وی لږ کې په مشکله راځي به علما نه میږ دا خوش کوي چې تاسو دورانی صاحب ته دا خوش وکړئ چې باندې شه د کیم لوډ شیټینګ شری دا سخت تکلیف ته بچینی دو چې دا ختم شي ان شاء الله کوم تحیات علما ته او درانی ته دعا کوي ته د علما خبره وکړه چې علما حکومت ته په وفاق شو په صوبه شه او په وفاق شو د ملک امر ده او په صوبه شو به یو ملا نشته نو څنګه ته چې ملونه حکومت ته شباب بھائی ملک کرلیش کی یا په دګي بارای نسبت یہ کم وي اس کملیون کم دیا خو میټاسی پټولې نوته ده چې دی وی به مسله حل دو مطلب پی ډی ایم سربراه دی دا شک نشته او دغه په حکومت شنده حکومت مطلب دا چې د غوند اسټابلیشمنت چې څنګه په سکرین نرسي کنه دا سه دای د اسټابلیشمنت یو مضبوط غړه ده چې دای په سکرین نرسي حکومت شته ویل نشته حکومتي مراعات استعمالای نو په سکرین باندې ګوري نو سو ته وی زه دا وی چې د باندې خبره په تو حق ته یې ټیم یې دغه خبره نه سلیکټ کړی په یک ټیم خو د څه نه وکړل وی چې اپوزیشن شي خو اوس خو حکومت شي هغې ووټرې ته هغې خلکو ته چې تو سره د مینې محبت لوس دیرو نن په تکلیف شي د لوډ شیټینګونه درې کا. اچھا مولانا صاحب یو بل سوال که چېرې دغه شی خال وي او د مش خلک کونډې لګوي نو دا کونډې جایزه دي سوال دی داسې پیچیده غوندې ده د ریاست میر دو و د میر نه بچای همیشه شو د خوړای شي مطلب جایز دی او چې ریاست تو سره ظلم کوي میر دی ویا وای هو دا ټاکای او بیا شو دیا در کوي ته چې غلا شه ناظرین که څنګه مولانا صاحب خبره مورو ده یقینا مولانا صاحب کله موقع ډېره دلچسپ خبره وکړو که چېرې مطلب دا سچویشن وي چې بجلی نه او بیل در پشرسي نو بالکل کونډه جایز رو کونډه لګایي او وبډا رو وبډا میش دو د ملک ته میش ده او د بجلی د بو دار شای د میش دي شاپ پرمونه ونه وایي